محترم مسلمانانو، اختر خو به تاسو کړی وي، بیا هم ډېر مبارک شه. خو نن د اختر د دویمې ورځې یو خاصه وظیفه ده. دا وظیفه انشاءالله تاسو وکئ. اسانه طریقه ده، اسان بهترین. نو ګوره دا د خوشحالۍ موقع دی. په دې خوشحالۍ په موقع کې چې کله موږ د الله جل شانه یاد کو، نو محترم الله تعالی به زموږ حاجتونه پوره کړي. لکه څنګه چې حدیث مبارکو کې راځي، مفهوم یې داسې دی وي کله چې انسان د خوشحالۍ په وخت کې الله تعالی یادوي که نه، نو الله تعالی بیا د خفګان په وخت چې په ده باندې خفګان کله راشي، غم راشي، الله تعالی دی یادوي. او کله چې انسان د خوشحالۍ په وخت کې الله تعالی نه یادوي، نو محترم الله تعالی او د هغه فرشتې دی بیا د خفګان په وخت کې نه یادوي. او کله چې انسان په خوشحالۍ کې الله تعالی یادوي، نو د انسان باندې چې کله خفګان راشي که نه، نو الله جل شانه ته علم دی، خو دا فرشتې عرض کې مالک الله هغه پلانکي بنده باندې الله خفګان دی، پریشانی ده، ورته غم دی، ورته مصیبت تکلیف دی، الله د انسان مرسته وکړي، مدد یې وکړي. نو محترمو فرشتو ته هم هغه زمونږ د خوشحالۍ هغه ورځ یاد چې زما دی د الله تعالی د مخلوقو چې کوم انسان دی د په خوشحالۍ کې الله تعالی یاد کړی. لهذا نن یو اسانه وظیفه ده، تاسو وکړئ انشاءالله. د خوشحالۍ په دې ورځ باندې الله تعالی هم انشاءالله د خفګانونو په وخت کې او دا د هر قسم مشکل دپاره هم تاسو کولی شئ اسانې طریقې سره انشاءالله الله تعالی هم حاجتونه پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو محترم مسلمانانو، الله تعالی مو خوشحاله ساته. الله تعالی زمونږ دا روجې، دا تراویح، دا منځونه د په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوي. الله تعالی دې موږ له تمام کال دغه شان دی د نیکو کارونو توفیق راکړي او د هر قسم ګناهونه دی الله تعالی موږ ټول مؤمنان مسلمانانو ساتي. او کله هم چې انسان نه ګناه خیر ده کېږي، خیر دی پکې نشته، خو خطأ یا قصدن شیطان نو خلاص شوی که نه، نو خیر دی بیا توبه استغفار الله تعالی توبه سو، الله تعالی به مو معاف کوي. یا په دغه ګناه پسې نیک کار کوو، یا پسې صدقه ورکوو، نو الله تعالی به ورسره زموږ دغه ګناه هغه د عملنامې نه ورانوي. محترمو نن یو اسانه وظیفه ده، ان لک فی النهار سبحا طویلا. ډېرو علماو ذکر کړي دي چې دا انسان دا وظیفه د مشکل وخت کې او د حاجت په وخت کې د الله تعالی نه په دې طریقې سره وغواړي، الله تعالی د انسان مرسته کوي، د انسان حاجات پوره کوي، د انسان مشکلات اسانوي. نو لہذا دا وظیفه تاسو انشاءالله په دې طریقې سره وکړئ. محترم مسلمانانو، کو تاسو دا وظیفه هر ټایم کوئ، کو مازدیګر مونځ نه پسې کوئ، کو ماښام نه کوئ، کو ماسخوتن نه پس کوئ، او کو تهجد ټایم کې کوئ چې هر وخت یې کوئ، او کو په درېیمه ورځ د اختر کوئ، د دوه ورځو کې خامخا وکئ. اختر نه پسې هم کولی شئ. طریقه دا د محترمو چې 2 رکعته نفل به وکړي، او نفلو کې به 3 نیته وتړئ، صلات حاجت، صلات توبه، صحیح شوه، او التحیة الوضو. صلات حاجت، صلات توبه، التحیة الوضو، دا 3 نیته پکې کولی شئ. صحیح شوه که نه؟ چې نیت کوم در 2 رکعته صلات حاجت، صلات توبه، التحیة الوضو مونځ ادا کوم په دې حاضر وه سورة تعالی محمد کعبې شریفي فلور کوم، الله اکبر. 2 رکعته تا وکړه. په لومبي رکعت کې قل هو ووایه، په دویم کې ووایه، هر یو صورت چې پکې وایه سباق پکې نشته دی. کله چې دا تاسو ختم شو محترم مسلمانانو، په دغه خپل ځای باندې کښېنئ او قبلې ته مخ وي، مخ اړوئ راړوئ مه یو خوا بل خوا، او تاسو کم از کم 11 پیرې درود شریف ووایئ. که هر یو درود شریف وایئ، د هغې نه پس 314 پیرې ان لک فی النهار سبحا طویلا، ان لک فی النهار سبحا طویلا، دا وکئ. د هغې نه پس بیا 11 پیرې درود شریف انشاءالله ووایئ. او بیا چې کله دعا غواړئ، دعا دپاره بیا درود شریف ووایئ، او بیا دعا وغواړئ عاجزۍ سره. الله په خوشحالۍ کې مې ته یاد کړي، الله ما اختر راغلی خوشحالي ده، الله ته زما خفګان په وخت کې ما یاد کړه، الله تعالی زما حاجت پوره کړه. او د هغې نه پس بیا دعا نه پس درود شریف وایئ. انشاءالله الله تعالی مو سره حاجتونه او مقاصد پوره کړي. او انشاءالله موږ ته هم دعاګانې کوئ، موږ تاسو دعاګانې کوو. الله تعالی مو د دواړو جانو خوشحالۍ نصیب کړه. الله تعالی د ټولو مسافرو ډېر ښکلی مددګار شي. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.